بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب الحدود ورمحكم أحكامات بيان أحكامات وذكر فرائض ضميرات سره متعلق احکامات ذکر کوي. نو هغه احکامات د ارث او دم احکامات ذکر کوي. کتاب الحدود هغه احکامات چې د میت سره تعلق لري، یعنی چاته چې یو ضرر ورمړ شي مصاب ورته لوي، هغه احکامات چې تعلق لري د مصاب سره، مصاب بالموت، دا هغه احکامات دي یعنی تعلق د یو مصاب سره دی. مصاب فی البدن یا یو سړی هغه چې الله وکړه مصاب فی المال کې دا صحت دی، یا یو سړی دی هغه یو سړی ووهه دا هغه صحت دی یا تعذیر دی، یا یو سړی دی هغه د چا عزت ته نقصان ورسو حد قضا، نو هغه احکامات د ارث دی بعد الموت مصاب چې ورته وایي. او دا احکامات یو مصاب دي یا بدن کې یا عزت په حق کې یا په مال کې، بیا دې کې حق دوی په لغت کې معنی ته وایي. او په اصطلاح کې عقوبت مقدره دی د شارع. شارع عقوبت مقدر کړي چې مثلا یو سړی شرب الخمر وکړي دا هغه لپاره څومره حد دی، یا یو سړی قذف وکړي او دا هغه لپاره څومره حد دی. عقوبة مقدرة من الشارع حقا لله تعالى، حقا لله عقوبة مقدرة. يو تعزير دي تعزير عقوبة بفارة غير مقدرة، اغم مفوض وريدا قاضي دا فوق على جسمر الدوري ولا وقي والكوليش. نو عقوبة غير مقدرة دا شارعنا اغيت تعزير وي، هذا قاضي وده امام بريتا مفوض دي. او عقوبات مقدرة ده شارعنا لتحقق وما يقيد وصلونا لو شارحين ردي كذلك حقا لله تعالى. لما ذكر لكم يوضا الحق عيمشي نبس اغا ياد السقوط احتمال ندري. لكن براشي يو خلق لاكري وده سرقي حق عيمشي. نبي السلام مبارك تنقوم وصفارة شنوشو چې اخر کې حضرت اسامه د خلکو دا محبوب د نبی علیہ السلام دی را روان دي درته هغه ورته سفارش وکړو. علیه السلام ورته غوسه شو وی اتشفع فی حد من حدود الله، نو چې قاضي فیصله وکړه نو دا بیا نه ساقطېږي. پس په قصاص کې یو قاضي فیصله وکړه او بیا د هغې نه بس صلح کوي، نو ممکنه صلح کولی شي یا د دیت متعلق قاضي فیصله وکړه او اولیاء د مقتول بخیل و بخلی شي، لیکن حق کې دا کار نشته. لیکن ما قیدو لکو حقا لله تعالی، نو دا الله د حق نه بنده جوړه نشي کولی، دا الله حق د بنده ته جوړه نشي کولی. دا قید ډېر ضروري دی. عقوبت مقدره د تعذیر نه احتراج غیر مقدر وي، او دا عقوبت مقدره د شارعنا حقا لله تعالی. او معنا لغوي سره مناسبت ډیر زیات اوضح دي. حد منع سوي او دا په لغت کې او دا منع ده چې دا حد واقع کې خلک په منع کې د جرایمونو نه کوي، یا چې څوک جرم کوي او دې دا حد ځان ته متصور کی ممکن ده چې دې جرم نه منع شي. خلاصه خبره باب ما يحذر من الحدود، هغه چې يرتي کېږي من الحدود. اوس مولانا څه د حد اطلاق هغه جرم کوي، دویمه خبره ذهن کې واچوه. جرم تم حد وي او د حد اطلاق هغه سزا د جرم ته وي، په ډول باندې اطلاق کېږي. جرم ولې هغې ته حد ولې وي؟ ځکه ممنوع دی. او د سزا ته حد ولې وي؟ ځکه دا سزا منع راولي. د سزا ورکړي خلک منع چې دا جرم به بیا نه کوي. اطلاق په دواړو کېږي. ما يحذر من الحدود دوه معنی وکړه، مراد ترې هغه جرایم دي، هغې نه ځان ساتل ولې
سزا په مقدره په دنیا او په آخرت کې. یا ما يحذر من الحدود اذن معنی وکا چې کوم مصطلح معنا ده ورته حد نظام ساته حد نظام ساتي جرم نظام ساتي او جرم له کو بیا حد راځي د حد نظام ساته نو مراد له سبب د حد چې ګناه ده دوه معنی کول شي او ځکه امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث راوړل لیکن محکمات تاسو ته ویلو بعض علماء د کاتب غلطی ده بعض ویل امام بخاری د سیان راغلي دي بعض وی چې نه دی په کې لیکو وخت وته ملو نشو ټول خبرې فضول دي اصل څه دی تشخیص د اظهار دی باب کې تو ګورو دي سره یو حدیث کې دوا او برات لا یتزان کې نه یزي ها اگر دې حدیث دی او یادا یرست باب ولا حدیث دې سره مناسب دی ځکه امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ترجمه کې خو دواړه په مرتبه کړی باب الزنا و شرب الخمر قال ابن عباس ينزع عنه نور الايمان ورا او براشي کړه چې ایمان دی وځي نو دې دا معنا کې چې په ګناه کبیره په ایمان نه دی دا خو د معتزله او د خوارج مسلک دی دې نور الایمان وي او ما په کتاب الایمان کې د نور جوابونه کړی دي په دې نه کې دوه پسې شاه لا یزال احیاتی وهو مؤمن مطلب چې مؤمن نه دی ګوره نو نور الایمان دی چې هر کله شو باب الزنا او شرب الخمر سره مناسبت واضحه کړه اوس بشور دا شرب الخمر راشي او ما يحذروا سره دا کې ګورځان ساته نور د ایمان در نوزی شابه باب ما جاء في ضرب شارب الخمر بس بدی کې ورقوت اختلاف پکې نشتا یو تفصیل ما ته وګورئ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د شرب الخمر مخالف درې روایت راځي تدریجات ولې د نشي نظام ساتل ډېر ګران دي او خلق وسره بلادو نو به حکم دار راغی يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس نو بس کوم خوخیا صحابون علی نظام ساتو او چې کوم عام او غیر بس الخلا قران عموما نه دي دوه جهتونه وکولا چیرې خشم نه دي ودیم هو چې منافع للناس دي چې خلق له منفعت نه جواز دي نه معلوم شو نو کراهیت یې نه معلوم شو نو بعد وصل او بعد او صراحه منع او حديث او تقرير النبي عليه السلام لکه صحابه مدینه په استعمال کړی دي منه بنه راځي بیا دویم نمبر حکم دار تدریجا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى مانځه وخت ممنوع شو او بیا دریم نمبر حکم راغی فتنبوه لعلكم تفلحون صحابه منه شو نو چې دا نشینه منه کېدل مشکل دي ګران کار یو نسواری د نسوارو د مننه یو نسواری د نسوارو نه مننه نو نشینه بس څنګه شرب الخمر نه بزوګ منه کې ګران کار د دې وجنه د رسول الله مبارک په زمانه کې د لپاره یو قوت مقدره نو دا به لیدوه پسانګو به وره بل برابر په صادرو نه وای یعنی اصل د تخجیل نو په صادر په وله حقوقي نه او چې تخجیل راشي د لک ذلیل شي د لک ملامت او رسوا شي بل برابر په صفلو یو وای صحابه په صفلو وای لیکن د رسول الله مبارک په زمانه کې یو کشل دوری مواله شوی بل له سلويت دوری مور کړی بل له اسیا دوری مور کړی دا رسول الله مبارک زمانه کې دا شوی نو چې د حضرت عمر فاروق زمانہ وا دا نشه خلک دی ورېدل نسل بخلق عمر سے میټینګ او یاره د چا د پیغمبر علی السلام نه زیات تر حد چا څوک نقل کوي بای صحابه یې متفق یو اتیا درې یو سره والي په بس په فیصله وا پاتې ودورو نو با د حضرت عمر فاروق په زمانہ کې اجماع شو په اتیا ودورو باندې وګورئ دې کې بعض خلک خطا کیږي په عمر د نص خلاف ورزي کړی دا نه په نص فیصله کړی دا او نصوص به متعدد چې کوم صح نصو باندې فیصله وکړه او دا به محضر من الصحابه او یو صحابي ور باندې انکار وکړ نو تاسو په نور الانوار وغیرہ کتابونو کې د اجماع مطابق بحث کړی چې بعض حضرات وایي چې اجماع صحابه او حجت نور نه دی بعض حضرات وایي چې اجماع د عرب او حجت نور نه دی او بعض حضرات وایي چې اجماع د امت ته نو ګورې په دې امت هغه کې اختلاف شته څوک یې مني څوک نه مني موږ یې منو لیکن د صحابه په اجماع کې هیڅ اختلاف نشته دا د هغه زمانه امت څوک صحابه نو څوک نو د هغه زمانه او تابعین نو به محضر من الصحابه والتابعین بدل اجماع الصحابه کې اجماع امت شو دغه څوک اختلاف نه کوي نو دا کوم چې استقبال کې تراوی سنت د عمر دی
او باغیم چې انسان نه لري دا څنګه په دې کې ما شوي دا اوس لو څه پسې شه دا دې کې ابو بکر د عمر په اخیری زمانه کې ورته فیصله شوی ده عمر په اوله زمانه کې د ابو بکر جرید سان جنعان وجلد ابو بکر 40 عمر په دې زمانه کې 40 رسو فیصله پدې وشو ها او ترتیب او حکم من في البيت تشوي وهي وضرب بالبسان وبنيان فكنت ممن ضربه شبا ما كده هذه اخلاق الله خدای رسوا کا خیره و توفا قال عليه السلام کو فرمایل ولا تقولوا هكذا شیطان سره امداد مکه ورته معاملې کې دا شیطان هم لګیا دی رسوا کوي شپاو او چې تاسو دعا وکړه چې الله دې رسوا کی نو شیطان بنورم د خپل عادت شیطان قوت بنورم پیدا شي دی به خدای مغلوب کی کنه چې خدای رسوا کی نو شیطان نه بنورم غلبه والا نو بل ګناه کې مبتلا نشي دې کې بیا مبتلا نشي خیر او تما کوي ها بما كنت لأقيم حدا على حد النفس قائم حتى ينقذوا دي مرشي فأجدوا تفارعة ارتخاء فأجدوا ما أجدوا زنمنا فضلك سشي خفكي قمنا ولكن خفكان ما تسوما ولي ما حد مستحيل صاحب ولي في خفكي قم جمركن بس خدای مرکتا ما هو وجه لنا دي مگر صاحب ده حمر فدي مرشن بيا في خفكي قم فإنه لو مات كذا حد مرشو وديته ديت والقوم وذلك ذلك النبي عليه السلام لم يسنه لم يسن الحد المقدر لم يسن الحد المقدر دا صحابه ورستو کړي دي نو ګور پیغمبر علیه السلام په دې کې تخفیف کړي دا مطلب شو نو کو چې تاسو ته مرشو نو خفیف حد دي خدای عزیز خپل راځي نور کدا شرب الخمر کې په حد کې څوک مرشو نو به بیت المال یا مقدس دي نشتا تو تر پسې او نور کې کوم چې هغه کې یو عقوبت مقدره شته دا النبي عليه السلام نعم اصل بكيد انه بشارت الخمر على عهد السوق في امارات ابو بكر وصدر من خلافه عمر فنقوم بفاصيل بايدينا ننزبه بايدينا ونعالنا والديتنا صادرنا حتى كانت اخر خلافه عمر فجلد 40 حتى اذا عطاوا خلق نورم سرکشی یاوت شروع وفسقوا جلد 80 بشر خبر او په اجماع منعقد شوا او دا 80 د رسول الله مبارک په زمانه کې ورته شوی دي اجماع په حدیث شوا دوت مخ کې دا او لعنت خیره بوتنه کې ان شاء الله او قلب والحمار وي ده بخنده نبی علیہ السلام له خوشتبه ها شراب في شراب الخمر في شرب الخمر جي ها او ما اکثر ما يقال به في تعجب سړي ما وختل کیږي په بار لا وختل کیږي خیره وتا وکړه ها او خیره نه وتا وکړه
دا قانون ما مخکې تاسو ته ویلي چې لعنت په معین ممنوع دی. لعنت ابعاد د رحمت د باري تعالی دی. نو یو سړی ته دې دا ملعون دی د الله د رحمت نه لرې دی. تاسو څه پته دی الله رحمت الله جنت ته کړي محبوب چې دوزخ چې محبته په معین بلعنت بالکل نه وي. یو قوم یو فرقه ته ویل شي چې خدای دې روسیانو باندې لعنت نازل کړي. ولې ځکه ما ته پته چې اکثریت به په کفر مري. امریکایانو دې لعنت دي، په سارقینو د خمرو دې لعنت دي، او په ظالمینو دې لعنت دي، په کاذبینو دې لعنت دا ویل شي. او یو عام سړی مې دا پته نه لګي د خاتمه پرې توګه ورکړي مسلمان کېدل. البته که یو سړی ما ته معلوم دي چې خاتمه په کفر شوی دی لکه فرعون، ابو جهل، عتبه، شیبه، باغی باندې بیا په معین لعنت ویل شي. نو دا په معین یو سړي باندې بلعنت نه وي چې شرب الخمر وغیره کړي وي او په خپل قوم من حيث القوم ویل شي. شبه دا د ګوره مطلق په جنس دی وکړو یسرق البیضة یو بیضه پټوي فتقطع یده لا کیف تکیږي. نو بیضه څه ته ویل کېږي؟ د اوسپنې ټوپۍ ته. دې کې به راشي چې حد د قطع د ید څومره دی راځي شو ان شاء الله زمون پر ځاس کې رقم دی دا د ابو دلیل دی ورې وی بیزا خو دی اروپا ته ورکوي او حبل لا رسې خو دی ورکوي معلومي کې دا د لاسو درهم اکم په درو درهم کې حج تا دا د مستدل ربع درهم یادې مثلا موږ چې نه بیزا د اوس په ټوپه هلمټ کې وته اوسن سبا وایي دغه قیمت نشته. هغه زمانه کې ډېر قیمت او ځکه اوس په نه جوړول اوس په ماشين د خرچه کم کی په یو سات کې اوسل جوړ شي یا پلاستیک نه جوړي هغه د اوس په نه باندې ډېر خرچه راځي. او حبل رته په معمولی رته کې یو کلاس نه پټي یو نو په هغه کې داوت انسان دی د دې نه مضبوط رته مراد دي چې کشته به کړه او لنګر اندازي به کول هغه به بلا پیسې کولې هغه له څه درهم هم د قیمت زیات دی مخکې دا او تقطع يده یاد مراد روز فتحه بلده که رضی نو دا مناسبت شو لعن الله وصالحیت تیخیر الله قال الحسن كانوا يرون أنه بيض الحديد لأصبن توفه أو حبل وكانوا يرون أنه منها ما يسوي دراهم أمر سيدة كل دراهم وثلاثين برابر ناغيب ضرب على الدينار درهم او موږ لږ درهم یا دولت په خبر مستوى روانه ده شابه شابی سے بھی کفارات تھی فروٹ کفارت او زمون پنځ حدود کفارات نه دي زواجر یاد دي ما دلایل ویلي دي اول د کتاب ایمان کې ما ویلو قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي س واجل فمن تاب واصلح لحد نقصوي فمن تاب واصلح ثم يبلغ ذلك حدود کفارات نه دي او بل کې راځي د جزاء محاربین نفس راځي ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم بل كرادي فمن تاب من بعد ذلك وأحسن مجھے ارکل کفارات شو تاب و احسن سے پیدا شو بیا فإن تابا یا ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم تصریح دا یا فمن تاب من بعد ظلمه دا څه کنه واصلح نو توبې ضرورت بیا څه شو نو موږ وایو چې دا کفاره چې دلته ورته ویل شوی دی نو دې کې توبه مقدره ده چې یو سړي له سزا ورکې اړې دې توبه وباسي چې خدای بچ مې بیا معنا توبه او یا کفاره للبعض یا عوقبه بتقدیر کې ذم عوقبه وتعبا ولې قرینه دا چې سړي سزا ورکې هغه ټول شپه تهجد کې شپې خوب نه کوي چې خدای سبا لاس پرې کېږي الله پاک دې ما توبه راځي نه کوي چې الله راځي
وشي بخبر الندم توبته ثم جرده لو بسيشة ظهر المؤمن حماد محفوظ حماد كل نو مراد ذكر ده محيط مراد محاط به دي دا مجال مرسل بصري ولا خوف ولا كذا حماد محفوظ ده وبنك وغيبنا الا في حد او في حق الا في حد شو او في حق يا في حق یو حق ور باندې کول دي پردي او دې سال مسول کوي او بادشاہ په فیصله وکړي د یو لږ دوی تعذير ورکا حق مقدر او حق غیر حد مقدر حق تعذير غیر مقدر بیا ورکول شي ها كفارا معنا بميلين ورا الزترادي كده ما أرض حرام دي إلا بحقها دي مناسبة تباشر أغا حق شارف ودلس حد يا تعذير دي شابتين إقامة الحد والاستقام لحرمات الله تدوجنا دي إذا الله لحرماته حتى كيف كده مولانا سيدي كمان ثلاث أصبح كيوية يوم كيف فكذلين مباحباتا حقا لله تعالى وشي فقط لحرمات الله كما في البخاري وتشارة وقراءة أو عزيمة أو رخصت فرخصت بينا وشي قلنا مفكنا وعام أو صحتك ولا حرمات الله حرمات محرمات حتى ما مقدر بك نبيا بشكو فينتقم الله يا حدا يا تعذيرا شبه او دې په فرق نه کې لکه يهوديان انسان چې شریف لنه ورکه شریف خاندان لا او وزیر له ورکه نه شریف خاندان دی او شریف شرفا دی او وزیر دی هر چا باندې بحث قائم لکه مخکې د سعودي حکومت هغه یو کسبانسي او څوک د موجوده بادشاہ روارو غالبا وایو کنه او دومره په ارګونه هغه ته اپیل وکړي دا بچ کوي نه اس څومره پیسې کې زوال خو هغه سړی ته د ارګونو ډالرو پیشکشي وکړه چې دا واخلاره نه ماکو بس دا کولې چې هغه د پیسې ورکوي د سر تعاون کوم ارسول چې غواړي لیکن حق مړ پانسي ورته بهترین نمونه ده هغه بالکل مکمل پانسي ته د موجوده سلمان بادشاہ ورده ډېر لارې وسره به چې دې بچ کړي ډېر لارې وسره لیکن بچي نه کړه ملک دا لار مو سره چې په طریقې د جیل نه ایستوي چې لکه دا غلي داو تاسو ته جیل او بار مل تېستوي دا لار مو سره چې په هغه سړي مضبوط دباو کړی چې ته ولر پالسي کې وطن کړی جنجال ته جوړ نه دې دا چې دا څه کېږي نو بیا به څو قتلونه کم دی وکړي او زمونږ په وطن کې زمونږ په ملک کې خو باندار سړي ته روک کولاو کې ट्रैफिक होता बंद की बोली वजीर से नवाज कानून मत कर रोड से तवले बंद है वो जिस दिन माता बंद है सरबाती अगर तो सरबाती कर गया तो सऊदी की तकशी सरबाती के बल की वजीर गाड़ी में बोला तो बादशाह गाड़ी में बोला दल सरबाती माती नहीं कुछ वजीर से भी बस रोड ब्लॉक की वजीर से तेरेगा तो कानून मत कर मुझे कानून अगल माते तो पाकिस्तान द कानून मिसाल द जोलागी द जाले द जोलागी पजाला के माशे खली مچ پکې انخلی ماشي مچ دا پکې انخلی او کمرغه پیراله ورنه جاله وړي بیا کمرغه پیراله کنه ورنه جاله بیا وړي د پاکستان قانون د جوړاږي جاله موږ د غریبانو پکې انخلو او په غټه غټه پیراله ورنه جاله سره ختم دا قانون دا ګور دا موټر وې والا دا قانون دی چې وي ارسل ودرای دا یو قانون دی ولته خلک سپیډ نه وي او په احتیاط باندې دي او چې راشه کیمرې والو به نظر غلي شي نو مخکې کې تاسو موټر وای باندې پلیس ما واسطه زما یو دوست ګاډي هغه چلاو د مالدان
نو سپیډ ورکه سپیډ ما دې کې موټر والا کیمرا وا ا کیمرې د صوفي ناس ته موږ نه پیژنو خو موږ یې پیژندو چې کیمرا وې د بریکونه شروع کړ کنه د سپیډ 140 نه ډېر تیز کړو بریکونه شروع کړ هغه داسې موږ ته وکړل او یې خندل اشاره وکړه چې داسې په قلار دی ها په شو کومه ګوره صوفي ته بیرون غلا په 200 روپو پرچا کې راغلی بهر کې چې سزا وی کنه نو سړي په احتیاط قدم دا قانون دی یعنی عقل خدا وي چې واسه ملک بل ولې وجني عقل خدا وي چې غلا کړی د نو لاس پرې کې نو غلا واپس خو نه راځي عقل خدا چې شراب یې لاس پرې کې را واپس نه دغه کېږي هغه توبه وکړي ولې پرې کې دا دې د پاره د سزا قانون مکافات کې ورته ویل کېږي د دې مقصد زجر دی امن او امان را وستل دي بیا باندې کوي څوک ان ولکم فی القصاص قصاص آیات هم د قصه حیات پر سره خدای ملک څنګه حیات دی نو حیات د نور خلق لپاره دی نو دا څنګه دی حدود کې خلق ته پته دی د مانه په پیسې پکې دي او خلق دغه پاکستانیان چې دلته کم داروانی کوي او دغه پاکستانیان چې دلته جرایم پیشه دي دغه پاکستان کې د قانون خلاف ورزي دا چې دوبه ته راشي او دا سعودي ته راشي ان تدوک ولري د ډاکټر مړیو کې او وېدنان له کې غلي غوندي وتختی دلته مړی کړي ان تدوک یې ستر خو دې الته خو د قانون په خلاف ورزي په دوبه کې سوال نه پیدا کیږي په دوبه او په اماراتو کې د څوک د غلط پارکینګ سوال نه پیدا کیږي غلط پارکینګ کوم دي چې غلط پارکینګ دی او کو غلط نه کوي او چې څه څنګه راشي او موټر کولاوي نو په موټر په دغه بیرته دغه د پرچا کوي په باندې تفاصیل او کو شیشه کولوي نو په سویچ بورډ پر دغه د پرچا کوي او په باندې او دغه د بندي موټر شیشه نو په هغه پر کې بیرته دا ورته بس دغه لوی خبره شو دا به تاسو لارم داخلي ولې هغه کې بیا لیکلي چې میاش پس دبل درې میاشتې پس هغه نه دبل شپږ میاشتې پس هغه نه دبل کال پس هغه نه دبل او دا خو جمع کېږي چې سبا موټر خرڅه نو دا څنګه لکه پاکستان چې بارګیر کې خرڅ کړ کمپیوټر لګول کمپیوټر کې دومره جرمانه مخالفه وکړه دا د په زرګونو جمع شوي نو خدای او تا موټر پیسې واله مو کړه جرمانه داخله نو چې جرمانه ولګي نو د موټر د ټیکسي کار دی چې پاور پورټر کې دا ورته چې دا نه راځي دلته سړي ته بابا ټریفیک والا ټرک والا غریب د مړې نه روزي پراله والا د مړې نه روزي او خان بابا لپاره قانون نشته قانون کې هو کمال دی په قانون عمل درآمد پکار دی عمل درآمد په پاکستان کې په قانون نشته شریف له قانون نشته وزیر غریب له قانون نشته انت خو دې څو پوره مخالفت دي اوس نن سبا سبا دا چې کله په سعودي کې دغه کیمرې لګېدلې دي او سړکونو پر روډونو باندې کیمرې لګېدلې دي دغه عقیده خلک سپیډ ډېر زیات وي ما خو ته دې نشي شپېر عجیب شی دی کنه کیمرا دې ناشنا شی دی چې د 120 نه سپیډ تا زیات کې ورل کنه بس کیمرا پړق ناری کی دا کله چې دا کیمرا پړق نه کوي دا کوي پړق ناری کی دا هغه نمبر پرې فوټو او دا چې جبر چې دا روډ دی کنه نو کدل ته دي تقریبا باندې دي اکدل ته دي فرض کې دي پړق دوی بس ډرایور وی ځکه کوي فوټو واغښت کیمرې فوټو واغښت نمبر پرې فوټو والا خود او چې 120 باندې کم دی نه او چې 120 نه سپیډ زیات کړ نو که دلته دی او که دلته دی هغه داسې شی دی چې هغه دا ټول روټ کور کوي د ټول روټ هغه جې نه ونیسه دی غاړې نه دې په ټول روټ کور کوي او په ځای داسې وړل کوي رپورټ انسان قامت دومره دی په دې بس پلاس دوال په چې پخې واغښت بیا به خامخا بیا به ډبل کېږي بیا ډرایور خيار دی چې کم دی نږدې راشي مخالفه ورته وي بس هغه پیسې کوي نو زموږ پاکستانیان خو عجیبه دي که هغوی ورسره چل کوي هغوی ورسره دا چل وکړي چې نمبر پلیټ دا یو انسه یا دوه انسو باندې پټی کوي نمبر پلیټ په یو انسه یا په دوه انسو باندې پټی کوي نو چې کیمرې باندې فوټو والي نو دوه انسه ښکاره شي پته نه لګي راځي اوس ورته هغوی سمه لوبه شروع کړې ده هغوی دې په دې پولیسو درولي ورسره نو ګوري چې د چا په نمبر پلیټ پټی لګېدلي نو سمه جرمانه ده 10,000 ریاله جرمانه 10,000 ریال جرمانه ورته لګي
هغه دا چلو کړ یعنی قانون پاکستاني د کوم چل ورته دا بل ځای نه دوی چې په خبر ورپسې شمالاله قانون بهترین شی دی ګوره اقامت الحدود علی الشریف شریف خاندان خو پیژنې کنه ها کټاګان والوزیر مسجدان دا قدینم فاطمه مخزومیه فقال وإذا دې اطلاق ته پرې کول فیصله شوی و یو دای چې قاضي د دې رسیدلې نو بیا چې او قاضي فیصله وکړه بس بیا دې منیستا والذي نفسي بيده زمان قسم باغذات چې زمان نفس كم لكن فقال انما هلك من كان قبلكم انهم كانوا يقيمون الحد على الوزير وزير معاشره كمزور مالي بدني خانداني ويتركون على الشريف شريف مالا باعتبار الخاندان باعتبار العزت والذي نفسي بيده لو ان فاطمه كما يوضع بالزرازي لو ان فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم اعاذها الله منه لما علماء کرام لیکي چې دل تراشه دا اعاذها بوسره ده تاسو پیګه په خبره دا بوسره ده فعل ذلك لقطعت له لو فرض محمود زمان لور کړی هغه نه داس کړی چې دا څه قانون یو نظام دی هغه کې بیا فرق نه کړه یا خبره ښکاره ده ها جواب بس اذا ربع کلوي بادشاہ ته نه رسیدلې نو خیر دی بیا څه سپارښتونه پکې کولې شي هغه مسروق منه توایا لکه بادشاہ له مزخه دا په مکه معافي کا خیر دی دوی په خبره چې بادشاہ ته ورسېدو بادشاہ فیصله وکړه بل سپارښتونه ممنوع ولې معصول وقع حقا لله تعالى شبا الله والخلوايا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وفي رواية فاقطعوا أيمانهما وقد ذكراشي فقصت پریشو نو بس بیا خو غلطیو شولا بیا ته خیبه پریکوا وقصت بنا پریکه ولی في رواية فاقطعوا أيمانهما وفي كم تقطعوا بس ما تقول أي مثلا ربع دينار وي ربع دینار تو درې ده مالک صاحب هم درې وای بس دې کې اختلاف دا وایي چې په پټه باندې تو ربع دینار تو درې ده یو شی دی بس ابو دا وای او زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبت باندې لس درهم یا دا غینه زیات یا د لس درهم د قیمت شي لاس پر کوم کې مقام لاس په یو محترم شی د احتیاط په مدد د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اصل کې مولانا صاحب تاسو کوي کوی رسول الله مبارک په زمانہ کې چې د دراهم غلا نه د کړي لاس ته پرې شوی دا دغه پټ شوی وو څه ته ویل کېږي یو میجان اپټ شوی نو هغه کې لاس پرې کړی نو څوک چې دغه قیمت 3 درهم څوک چې دغه قیمت 10 درهم او کته چې نه قطع فی 10 دراهم یو روایت کراغلی رابش نو هغه روایت د معنا دی چې کوم کې راځي چې قطع فی 3 دراهم قطع فی ربع دینار قطع فی 10 دراهم دا ټول روایت بالمعنى دي اصل پاغه میجان کې دلالت پرې کړی دي نو څوک چې د میجان قیمت 10 درهم نو یې قطع فی 10 دراهم څوک چې د میجان قیمت 3 درهم نو یې قطع فی 3 درهم ویږي په خبره په اختیار په قول د امام ابو حنیفه کې موږ کې مرکو روایت نشته او به ان شاء الله الذي تراشي مخکې وقد راجو من الكف وشيغان کف اريد اصابع اخلي امو چې کف دې ته دې مړوند پورې تکف دې کېږي اغيتي اصابع اخلي اصابع خو من الكف کف اطلاق په چا باندې کې په دې ورغي باندې کې کف دې لاس ته ویل کېږي او په نور روایتو کې روز قشتها روز پورې شوی دی وقال حطادة في امرأة سرقت وقطعت شمالها ليس الا ذلك فقال خبرت جست پرېږي او په قلته سره پرېږي یا خیلات شلو گست ته پریک
پرواني استبل به بیان کړی او په روایت ایمانهما راغلی فقروا ایمانهما دا قرات متواتره دي چا به عائشة وي في ربع دينار فصاعدا ولماذا تقصر قوة دا رواية بالمعنى ده دا تلك رواية بالمعنى ده ورپسې شاه ومقت عائشة رواية بلدني ولكن نجي بيتي نسبه بلدني ومقت رواية او فتوی چې ما سوالي پر روایت بالمعنى عمل دي شي وی کنه دا ورته حدیث ته مصطلح تمام وي طبعا قول روان دي په کتابه أخبرت عائشة بس أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن جن أو حجفة أو ترس فتقول لك إذا كان عائشة حسري كليدة كلينا بغير معلومیږي دا چې د عائشة 3 دینار درهم یادوي دا روایت بالمعنى دی هغه قیمت یې دا تاسو وګورئ خبره مجد هلمټ ته وي د اوس په ټوپه حجفه ډال ته وي ترسم ډال ته وي نو ډالونه مختلف څه لکه تماچا په 15 درهم دی او تماچا په 10 درهم دی وایي په خبره ټوپک دې په 2 درهم دی په 3 درهم دی او ټوپک یو لکه ورته دی هغه مختلف قسمونه دي وسراشه مولانا صاحب حاشیه دي لیکلي دي ښا هغه سوي حاشیه دي لیکلي دي هغه سوي چې قال القاساني وروي عن عمر وعثمان لا عند ورود منته وعلي وعبد الله بن مسعود مثل مذهبنا الا السرهمدي واحتجوا بما رواه الطحاوي بسنده عن ابن عباس ولا موقوف بها ما قلت الله سبحانه كم مرسل مرفوع روايه روايه بالمعنى طولك كان قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 دراهم كذا أخرج النسائي أو أبو داود دوام جلد 216 كم ده حديث أبو داود دوام جلد 216 ما حوالي درجة دوام جلد 216 إلا اختلاف أو احتياطا مذهب الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه ولي مولانا سيد دا شارع طرف نه 10 درهم مقدری ورماته هوا او تا په 3 درهم کې لاس پرې کو زیاتې شو کول شو او کله شارع طرف نه 3 درهم مقدری او تا په 3 کې مقدمه کو ولسو کې دیو کو نو تاوان چاته نه رسېږي بلکې عمل په حدیث شو حدیث کې راځي ادرؤ الحدود مستطعتم ادرؤ الحدود مستطعتم کوشش کوي چې ساقط شي وری کوي قانون خو کوشش کوي چې شبهه پیدا شي دی وجه نه هو چې حدود او قسم تک کړو د شبهه ولله سوري پریشي نو دا یو شبهه پکې را لکنه ادرؤ الحدود مستطعتم را تدریک الله ستې ګور شبهه را نو احتیاط پکم یو کړي که کټ نشي خیر ده خو چې بدايه کټ نشي درنه کټ نشي مسلمان بچو در انا حضره خو چې کټ نشي درنه نو دا حدیث په ابن ماجه نسائی کې دی طحاوی مرا وړي دي او په ابو داود کې دې په 216 کې په 2 جلد کې ځکه پسې شاه او مته چې تفکر دې هما دي او حدیث کې میت دي نو یت خو بعض علما منکب کې پرې کوي وره بعض سلف بعض دغه کې پرې کوي تو ته ویل کېږي چې تاسو مرفق کې لیکن ورد شرح د قرآن با په احادیثو کې راځي د رسول الله مبارک په زمانه کې چې پرې شوی دی نو هغه فروسه کې پرې شوی دی په دې کې حدیث کثیر دی په طحاوی کې شته په مصنف د ابن ابي شيبه کې شته په مسند د احمد کې شته روایت په دې کثیر دی نو اجمال یا ابهام کې راشي نو تفصیل به شارح کوي
مبهم کې شارع شو نو تفصیل او مبین به هم شارع وي شارع بیان کړی دی ها مجنن ثمنه 3 دراهم ابن عمر وما تسوي محشد لي ابن عباس شو عمر شو عثمان شو علي عبد الله بن مسعود دا كابر صحابه لفظ روايات دي كده دي قيمت لفظ خبر شابه بس کې دوه روایت دي مولانا سے یو روایت عائشہ یو عبد الله بن عمر دې درې روایت دي باقي چې څومره كابر صحابه دي هغه لفظ روايات دي ورپسې شه شابتي داغين بس بناتلا وما بحاجة النبي عليه السلام ترسوا فطابت وحسنت توبتها فتولى حدود كفارة تابت اغه بس فال کوي دا شریف خاندان د فتنه جو اس فتنه ته جوړه نشو شابه هو كفارة له وطهور ومن ستره الله وذلك الى الله لا تمفوز ان شاء عز وان شاء التفصيل ما بين قال ابو عبد الله امام بخاري وي اذا تاب السارق بعد ما قطع يده قبلت شهادته ومن قال دې په فاسق دی شهادت نه قبليږي په توبه سره شهادت قبليږي وكذلك كل محدود اذا تاب قبلت شهادته ولما تقول فمحدود في القذف وسلم مرګري نور کې وسره مرګرتیا کو محدود في القذف کې داخل امام بخاري فرض کړو چې اغه کسنی فمحدود في القدر کی شابه ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا دا زمونږه اغه کی دی ابدا لفظ دی وینا الا من تاب واولئك هم الفاسقون الا من تاب نو اغه کی الا من تاب دی دوار سره لګي لما ته متوجه شه دوار سره لګي هم لا تقبلوا سره هم اولئک هم الفاسقون سره موږ کنا دا صرف اولئک هم الفاسقون سره لګي فاسق نه دی هغه مخ سره نه ولی دا مخ سره مخ درې سيزونه څنګه دی لکه لکه ماته وایا والذین يرمون المحصنات المؤمنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم وكذا فاجلدوهم 80 جلدة دا كده يوشو وربسيدا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا دريم نمبر فاسقون إلا للتابو نشي في الجماعة شروطي نو فتوبة أصل حد 80 جلدتين ما فيه طولو نشي بيا كأنه معطوف عليه أو ذاكر إلا للتابو سلوه نو بيو سلونا لكي إلا الذين تابوا دا صرف دی اولئک هم الفاسقون سره او کته نه مخکنی معطوف هم دی وسره چې لا تقبلوا نو زم داغه مخکې معطوف کړي معطوف علی کړي شبا در مونږ وايو چې دا عدم قبول د شهادت جز د حد دی شي خطرناک دی دا په سبا ارسو غالي په پردې خدلو به د زنا الزام لګي نو دا مرګ آسان دی خو د زنا الزام ډېر خطرناک مر زمان تر ټول عمر رسوا تباش دیو جنا د جز د حد احتیاج دوری او د غمدي اصل حد په الا تر نه معاف کیږي
الا التابو نو جز حد عدم قبول د شهادت دم موافق متصل به راشي ان شاء الله بس بل کتاب اسلام دا سبب مولانا صاحب الى ترمذی جلد اول کتاب الحج لبوت روایا